اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. آیت کریمه کې مصارف د زکات ذکر کېده. معنا دا ده چې زکات به چاته ورکولی شي. د هغې مصارف بیانېدل چې 8 انواع الله بیان کړي دي. دوی ته به زکات ورکوي شي. هغه 8 انواعو کې د 3 تذکره شوه. 4مه نوع ذکر کېدله والمؤلفة قلوبهم. زکات هغه چاته ورکوي شي چې د هغې زړونه په دې اموخته کوي شي. د دوی زړونه اموخته شي د اسلام سره د دین سره، دوی ته به زکات ورکولی شو. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې دا ډله خلک چې د هغې زړونه اموخته کوی شول دا مختلفې ډلې وي. اولا دا تقسیمولی شي څه هغه چې دا مسلمانانو او څه هغه چې دا غیر مسلمو، دوی ته به زکات ورکوو. کم چې غیر مسلمو دا بیا په 2 قسمو. یو هغه چې دا کټاس کافرانو، ښه بالکل کافر وو، خو بیا هم پیغمبر علیه السلام د دوی سره احسان کو، اسلامي سرحداتو کې پراته وو چې ایمان سره او د دین سره مینه پیدا شي. او دویم قسم هغه چې دوی خو ایمان ته راغلي دي خو داسې کلک نه دي په ایمان باندې، کلک نه دي په ایمان باندې، دوی ته بیا ورکوو زکات چې د دوی اطمینان راشي. د اسلام سره او د ایمان سره دوی اموخته شي. دا 2 قسمه خلک. دا اول چې کوم قسم چې دا کافران هغه په خپل ځای، دا دویم په دې کې مختلفې ډلې پکې وو. په دوی کې ډېر نمایه عیینه ابن حصن ورته وایي، اقرع ابن حابس ورته وایي، دا ملکان. دا عیینه ابن حصن دې ته پیغمبر علیه السلام فرمایلو احمق المطاع. د قوم داسې مشر چې خلک پسې روان دي، خلک یې مني او بې وقوفه انسان دی. نو دا د ایمان سره داسې ډېر لګاو نه و، خو بیا هم ایمان یې راوړی و. او د اقرع پکې بیا نسبتا ښه و. بیا وروستو سم شوي دي خو په دې اوله کې دا صحیح نه و. د دې وجې نه یو ځل داسې کار وشو چې دا دواړه رال پیغمبر علیه السلام خواته او څه د مال مطالبه یې وکړه. پیغمبر علیه السلام سره دې موقع باندې مال نه و. حضرت معاویه ته وویل دوی دپاره خط ولیکه او پلاني ګورنر ته یې ولېږه چې هغه ځای نه دوی ته مال وله ورکړی شي. معاویه صاحب خط ولیکه، یو دپاره هم او د بل دپاره هم. کوم خط چې ورکو اقرع ابن حابس ته، نو د هغه واغسته او بس ځان سره یې سنبال که او سیده روان شو. او دا عیینه ابن حصن ده چې خط واغسته نو سوچ یې وکړو، واپس یې خط راوړه. پیغمبر علیه السلام ته وایي په دې خط کې دې راته څه لیکلي دي؟ هسې نه چې دا خط د متلمس وي. نبي کریم علیه السلام په دې ټکي نه پوهېده چې متلمس څه ته وایي. خط د متلمس هلکه څه شي. حضرت معاویه ته دا غونډه قصه معلومه وه، نو هغو ته ټوله قصه وکړه. وایي چې دا داسې کار و چې عمر ابن هند یو بادشاه تیر شوی دی. 2 شاعران رال، یو جریر دی یو طرفه دی. د جریر هم د بادشاه ډېر صفت وکړو، د طرفه وله هم ډېر صفت وکړو. چې کله د بادشاه صفتونه بیان کړه نو خلک چې د بادشاهانو صفتونه بیانوي خو دې دپاره چې سبا له دنیا راکړي. د بعضې سړی بې وقوف وي هغه حقه شانتې وکړي.
عمر ابن هند بادشاه خو خيار هغه چې د دوی د خپل صفاتونه ته نو اورېدل نو چې تاسو به وکړو خلک ستاسو بل چاته کار نشته سره زما صفت کوي د دې نه څه جوړیږي د ځان نه سړی جوړ کړه ځان نه سړی جوړ کړه کار کوه د بل په صفاتو سکی یاره پته لګي دا دوه خوځګار خېلې ټک کاری نشته او صرف د خلکو صفاتونه کوي سیکرټری ته ویل خط ولیکا دی بل لم خط ولیکا تاسو لاړ شئ پلاني گورنر سیکرټری ته وی خط ته ولیکا چې دا دوه درشي د دوه نسو نه کټ کا دا اوس ګار خېل ګرځي د دې بل کار نشته الا به د خلکو صفاتونه کوي سیکرټری ته خط ولیکا نو تور په چې خط واغست هغه ځان سره سنبال کو سیده روان شلاړ جریر چې دا خط واغست سزا پورې چې وته نو سوچ وکړ چې په دې خط کې درته څه لیکلي نو خط یې کولاو کو چې وی کته پکې لیکلي دي چې درغه سر کې راغوستا هغه خط التسیل کو په مخه و تختید نو دې خو تختید او طرفه چې کوم د خط یوړو نو چې گورنر سره میلاو شو نو خط کې هو طریقې جو سره کې را کټ کړو دا قصه مشهور شو په متلمس باندې هغه سره چې ځان له خپل مرګ ګوري خپل مرګ په سر کړي دی روان دی بل ته ما مړکا نو دی عینه ابن حسن پیغمبر ته وی اسنه چې په دې خط کې راته دالی کلی دي چې دا درغه نو سره غوسکا دا متلمس خط نه اغسته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته وینا نو دا غبي وقوف هغه خو بادشاہ او پیغمبر خو بادشاہ نه دی دا خو پیغمبر دی هغه خو دو کبازو چې خط ته ولي کالته ولېګه په تمه باندې او الته ولا سر کټ کو پیغمبر علیه السلام خو نعوذ بالله دا خو دو کباز خو نه دی خدا هغه خلکو چې د دوی لکه ایمان کلک نو داسې خلکو ظاهري کلمه ویلې وه د دوی د اطمینان دپاره پیغمبر علیه السلام دوی ته زکاتونه ورکول دویم قسم هغه خلکو چې دوی ایمان راوړی دی بیا په ایمان کې دوی متذبذب غوندې دي کمزوري دي هسې نه چې وتښتي بل طرف ته او څه به داسې وي چې په هغې سرحدات ساتل داسې خلکو ته به نبي علیه السلام زکات نه حصه ورکوله دې ته ویلی شي المؤلفة قلوبهم د پیغمبر په زمانه کې خو داسې وه آیا اوس دا خلک دې ته حصه ورکوی شي نو د فقهاو حضراتو د احادیثو د صحابو د آثارو په رڼا کې اختلاف زموږ د احنافو امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه سره ملګري علما هغه فرمایي دا حصه اوس نشته دا ساقط ده د دې خلکو اوس حصه نشته او دلیل په دې باندې اجماع د صحابو ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې خلیفہ شو نو داسې یو کس راغی یره جماله پیغمبر دونه مال راکاو صدیق صاحب ته وی ټیک ورکه ولا دونه مال دې سړي سره فکر دا پیدا شو چې پیغمبر علیه السلام خوراکاو صدیق خوراک او کسبه صدیق مرشي او بل کس خلیفہ شي نو بیا هغه بیا لانجې جوړو او د خو یقین چې صدیق نه نو عمر به د پځه ولاړ نو ورته ویره خلیفہ د پیغمبر داسې وکړه چې مالا لیکل راکا چې زه کله راځم چې ما تخپل حصہ ګلاویږي که ته خلیفہ او قبل خلیفہ ابو بکر صدیق صاحب ته ټیک ده لیکل یې ملا ورک د سوچو کو چې خلیفہ خو لیکل وکړو خو قبل فرض دی نه نو لازمي ده چې دی په حضرت عمر راځي نو لاړ چېرې د عمر صاحب نه په لیکل واله ځکه یو نائب دی او دوی مدا د کې دی شي آینده خلیفہ به دی عمر صاحب پسې ورله چې په دې راته دسخط وکړي دا شي دی ټول قصه او ته بیان کړه پیغمبر علیه السلام او تمال دا کو صدیق را کو نو ما چې د کلم واغستو چې آینده د پاره تاسو به پیغمبر صدر کول هغه وخت کې مسلمانان کمزوري او اسلام کمزور او نو ځکه تاسو مفتکولای اوس اسلام بالکل مضبوط دی تاسو ته هیڅ ضرورت نشته تاسو په خوخه ایمان راوړي راتلی شي او تاسو ایمان نه راوړي ټول ته تیار شي نو سړی واپس راغی صدیق صاحب ته خلیفہ ته یې که حضرت عمر نه د مطلب خدا چې ګوره ته خلیفہ اوس طاقت یې سیلي کو چې دوی منځ کې اختلاف پیدا کړي خلیفہ ته یې که عمر دی هغه ورته ان قریب چې عمر بشي ان قریب دی چې عمر بشي ګوره ستا هغه خط کې سیلي کو ولې داسې وي صحیح کار یې کړی دی عمر ښه صحیح کار یې کړی نو په دې باندې دواړه خلفا او صحابه اتفاق
چې دا حصه ولا کټ کړه. اوس دا اشکال ته نشي کولای چې دا خو د قرآن حکم دی، د دې نسخه چې بیانېږي په قرآن به بیانېږي، د دې نسخه چې بیانېږي خو پیغمبر به بیانوي، او پیغمبر د دنیا نه تللی دی، نو صحابه څنګه کولی شي چې یو حکم پرېږدي؟ صحابه څنګه کولی شي یو حکم پرېږدي؟ نه، د دې نه جواب دا دی چې دا د شریعت اصطلاح ده، قرآن حدیث د دې اصطلاحات دي. هغه اصطلاح دا ده چې دې ته وایي انتها د حکم په انتها د علت سره. یو څیز دپاره یو وجه وي، د هغه وجې نه هغه کار کېږي، چې کله هغه وجه ختم شوله هغه مسله ختمه شوه. بطور مثال بل مثال درته ووایم، د پیغمبر علیه صلات وسلام په وخت کې جمعې د مانځله چې به خلک راتلل، نو پیغمبر امر کوي غسل کوه، نو بیا به راځي غسل کوه نو راځي. نو د ډېرو حضراتو رایه دا وه چې غسل فرض دي، جمعې دپاره غسل فرض دي. بیا وروسته څه وشول؟ د حضرت عایشې نه ام نقل دي، عبدالله ابن عباس صاحب نه ام نقل دي، وایي چې دا داسې زمانه وه چې د پیغمبر علیه السلام جومات چیتي، د پاسه په هغې باندې څانګې پرتې وې، چوپال، او صحابه حضرات دا به ټول چې کوم دی مانځه ته راتلل، په خپله به خواري محنت کو، دا زمیندار دی، دا باغوان دی، کپړې خیرنې دي، غټې غټې پیړې پیړې کپړې اچولې دي، نری کپړې خوشتي نه زیات چې کوم د چیلو د دې ویښتو نه به جوړ شوی څیز و هغه به اچو. نو هلته خدمت وکړو، کار یې وکړو، بدن خیرن دی، او دلته ډایرکټ راغی چې کوم دی د جمعې لمونځ دی، جومات ډک دی، او دا غوړ خولش پکې خوشتي نه، ګرمي ده، غوړ خولش. نو داسې بل بیا کوو. ابو موسی اشعري صاحب زوی ته یې بچیه که په دې وخت کې تا زموږ دا دین کتلی دی که نه؟ تا بیا چې دا غوڼ چیلي دي، تا بیا چې دا غوڼ چیلي دي، داسې بل نه ختمه. نو پیغمبر علیه السلام ته امر وکړو غسل کوئ بیا راځئ. کله چې وروستو الله پراخي راوستله، جوماتونه ټیک شول، ګرمیانې هغه شانې کنټرول شولې، کپړې مزیدارې شولې، د صحابه مزدوران پیدا شول، هغه خواري محنت نه و، نو جمعې دپاره غسل فرض واجب پاتې نه شو، هغه بین نشته. یو سنت عمل دی که غسل ولکې، دا فرضیت ولې ختم شو؟ هغه علت و بین هغه ختم شو. دا حکم دې ته وایي انتها د حکم په انتها د علت. پیغمبر علیه السلام چې دوی له زکات ورکوه، وجه علت دا و چې مسلمانان کمزوري و د قوت دپاره، چې هر کله د مسلمانانو کمزورتیا ختمه شوه، دا وجه ختمه شوه، نو هغه حکم چې زکات ورکول هغه ورسره ختم شو. انتها د حکم په انتها د علت د هر وخت کېدی شي. نو د صحابو اتفاق شو چې مؤلفة القلوب دوی د به زکات کې حصه نه. نو احناف چې کوم دی هغوی مطلقاً د دوی حصه ساقط وي. او احمد ابن حنبل رحمه الله تحقیق دا دی، په پیغمبر چې دوی له دا زکات ورکو، نو ولې ورکو؟ مسلمانان محتاج کمزوري، بس دغه وجه ده چې کله مسلمانان محتاجي ورکوی شي، او چې احتیاج نه وي بیا به نه ورکوي. هغه پکې داسې تحقیق کوي. امام مالک رحمه الله، امام شافعي رحمه الله، هغوی وایي کوم چې غیر مسلم دی هغه ساقط دي، کوم غیر مسلمو ته چې پیغمبر زکات ورکوو هغه ساقط دی، هغوی دپاره نشته، او چې کوم مسلمانانو هغه ته ورکوی شي. نو مسلمانانو ته خو احناف هم ورکول وایي، خو بشرطې چې غریبي مالدارانه، والمؤلفة قلوبهم، هغه چې اموخته کړی شوي د هغې زړونه. نو لحاظه اوس که بالفرض یو سړی غریب دی نو ټیک ده، خو چې مالدار دی مسلمان زکات وله نشتی، غیر مسلم دی هغه دپاره زکات نشتی. وفي الرقاب، او په ازادولو د غلامانو کې. رقاب دی ته وایي د یو سړي غلام وي، هغه ورته وایي 2 روپۍ راکړه نو تا به ازاد کړم، شریعت کې دې ته مکاتب وایي. لہذا دغه غلام ګرځي، اوس پیسې راغونډوي، څه کاروبار به کوي، څه به کوي، نو دې مالدار ته وایي دې غلام له خپل زکات ورکړه، چې دا پیسې پیدا کړي نو خپل اقا ته به ورکړي، دی به آزاد شي. دته فی الرقاب وایي. والغارمین، او هغه چې قرضداري وي، هغه چې قرضداري وي دوی نه ورکوي. عامه ده که دا قرضدار داسې وي چې په دې باندې هسې قرض راغلی، او عامه ده شریعت کې دې ته حماله ورته وایي،
حماله دې ته وایي چې دوه کسانو منځ کې ورانه ده، د دوه کورنو، د دوه قومونو، د دوه کلو ورانه ده. بعضې خدای خلک راپاڅېږي او دا کوشش وکړي چې دا خلک جوړ کړي. نو چې جوړ کړي نو یو یره چې زما په دونه پیسې دي پرېږده مې نه، هغې ته ویې ټیک شو یاره بغیر د پیسو نه دا سیز نه کېږي. څونه پیسې غواړي؟ یاره چې 6 لکه غواړي. بس تاسو ته به 6 لکه میلاو شي، ښه تاسو ته بالکل 6 لکه میلاو شي. دا دواړه کورنۍ، دواړه کلي، قومونه دا یې جوړ کړه. اوس دا بل فریق خو 6 لکه نه مني. جرګې والا وایي خیر دی موږ به ورکړو، موږ به ورکړو، هغوی ته حال مه وایي، بس هغوی 6 لکه روپۍ غواړي دا به ورکړو او دا نور خو یې ورکوي نه، نو موږ یې دوی نه اخلو نه، خو جوړه به راشي. یو سړی داسې خدای خدمتګار دی چې هغه د خلکو منځ کې داسې مصالحتونه کوي او قرضونه په ده باندې واخوتل، دې ته حماله وایي، دا قرضدار دی. الله دې مالدارو ته وایي چې دې سړي له زکات ورکوي، د سړي بچی دا دی ده له زکات ورکوي چې د باندې قرضونه دي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته هم داسې یو سړی راغلی، ابو قبیصه ورته وایي، په ده هم داسې قرضونه اخوتي. ملک صاحب ښه سړی د خلکو منځ کې جوړې کړي دي، نو په هغې باندې بلا قرضونه اخوتي دي. پیغمبر علیه السلام ورته وویل لږ انتظار وکړه، کیدای شي که څه راشي نو دله به درکړم. بیا ورته فرمایي ابو قبیصه مال غوښتل، سوال غوښتل دا بد شی دی، دا بد شی دی. البته یو 3 کسان داسې دي چې د هغوی دپاره خیر دی که دی وغواړي. یو سړی همدغه څه چې په هغه باندې قرضونه راغله، مثال واقعا چې تا قرضونه کړي دي، د خلکو جوړې دي کړي دي، پیسې دې په ځان اړولې دي، نو دا قرضدار دی، نو خیر دی که دی مال وغواړي، د مالداره نه دی، که ته مالدار یې دا زکات راکړه چې د خپل قرض کې خلاص کړه، دی غوښتی شي. دویم هغه کس دپاره چې په هغې باندې آفت سماویه راغلی، زمیندار دی خو دغه غنمو ته په تمه دی، دغه ګني جوارو ته په تمه دی چې فصل یې ورسېد، اچانک په هغې باندې طوفان ګلی راغلی او هر شی وله ختم کړه. نو ښکاره ده چې زمیندار سره بل څه دي، خو دغه څیزو هغه ته لاړ، نورو سره سشتې نه. نو که دا زمیندار ودرېږي مسلمانانو ته، لکه زما خو دغه پټیو ختم شو، بېوس یم، ما سره امداد وکړي. نو وکړو سره امداد، اخو دغه افت ختم کړو، د افت سماویه دي. همدارنګې سیلابونه دي، همدارنګې چې کوم دی زلزلې دي. یاره جي دا دکان دی، کاروبار دی، سیلاب پرې راووتو، دکان یې ترې یوړو. دغه مسلمان زما خو دغه دکان و، دا خو ما چې کوم دی د قرض سودا راوړې وه، هغه قرضونه باندې غوړ پاتې شو. نو دا آفات سماویه دي. هر سړی په دې پوهېږي چې را دغه دغه دکانو ختم شو، دغه د پټیو ختم شو، دغه د کورو برباد شو. دویم د لپاره جایز دي چې دی مالدارو ته مال زکات راکوي او مالدار ته مناسب دی ورکړه دله زکات چې دی واپس په خپو ودرېږي. دریم هغه کس دی چې دی ښه مالداره دی خو بس خلکو ته پته نشته، اچانک د هغه مال بربادېږي، ډېر غریب شو. نو په دې محله کې هر سړی بل پېژني، هره کوڅه چې کوم دی یو سړی ته ما پېژنې، زه تا پېژنم چې ستا څونه مال دی او د بل څونه مال دی، یو بل داسې پېژني. نو ښه ورته پته ده چې دا سړی خو په دې کلي محله کې اوسېږي او ښه مالداره دی، خو اچانک د هغه مال داسې شو چې غریب شو، چې غریب شو بېوسه شو. نو د دپاره غوښتنه ده، خو د دپاره پیغمبر وایي چې 3 کسان د هغه د قوم دا خبره وکړي چې او دا سړی بېوسه دی. دغه ته د قوم خبره ولې وکړه؟ ځکه دا سړی خو د مخکې نه مالدار و، داسې څه ګلی شوی نه چې پټی برباد شي، سیلاب راوتی نه دی چې دکان یې وله یوړو، زلزله شوی نه دی چې دکان او کور یې برباد شي، ته په څه غریب شولې؟ نو اوس هغه د ده ګاونډیانو ته، د ده د چم خلکو ته پته وه چېرې دا سړی یقینا چې پرېوتی دی، هېڅ څه موسه نشته. نو دا پټه غریبي ده. نو چې کله 2-3 کسان داسې د هغه د کلي قوم خلک وایي چې او دا سړی غریب دی، دا د قوم خبره ځکه وایي چې د قومیانو ته پته ده چې دا سړی غریب دی، بل سړی د هغه نه څه خبرېږي. نو اوس د دپاره جایز دي چې دی ولکه زکات باندې راکوي او بل ته یې ورکوله زکات. لہذا داسې کس د دپاره سوال جایز دی. او چې دا 3 کسان نه، نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي سوال دا منه دی. نو هغه سړی چې دی غارم قرضدار دی،
اوس دې قرضداري ته ته زکات ورکې نو څونه ورکولی شي؟ نو مسله دی چې یو سړي ته زکات ورکې نو څونه به ورکې؟ د دونه وله ورکړه که نه چې کم از کم د هغه د یو ورځې خرچه وشي. ښه د یو ورځې خرچه به ونه کم از کم ورکې، د دې نه کمه نه. او زیات چې دی صرف مالداره نه شي، دا حد دی. اوس سړي سړي خبره ده، دا یو سړی دی طالب یوازې اوسېږي چې کوم د یو کس نو ته چې ماسپښین او ماښام او سهار 3 ټیمه ډوډۍ خورې نو په څو به کېږي؟ او ساتنې 1000 روپۍ باندې به تورې مثال په دې وخت کې کېږي چې دا یو کس دی 1000 روپۍ ولا ورکړه. دا کور والا غریب دی، ته غواړې دله زکات ورکړه. بیا د دې کور کې دا ښځه خاوند دي، 3 بچي دي، 15 کسان دي. 15 کسه کور چې په ورځ کې خوراک کوي نو څونه خوراک به کوي؟ یار او ساتن چې کوم دی یو نیم زر 2000 دې کور نه 2000 روپۍ ورکړه چې یو ورځ کار خو وشي که داسې بل سړی. یو سړي کور غټ دی، 100 کسه کور دی، نو دله به زر نه ورکې. دا 100 کسان چې په ورځ کې خوراک کوي نو شپه ورځ کې څومره خوراکي کېږي؟ یاره چې 100 کسان خو کم از کم 15000 خو خوري، نو دله به کم از کم 15000 ورکې. دا کم از کم بهتر دا ده. او زیات دومره ورکړه چې دی صرف مالداره نشي، دونه ورکړه چې دی صرف مالداره نشي. او که د مالدارۍ ته هم ورسولو بیا هم جایز ده، خو غوره نه ده. اوس د هغې مسله یو سړی دا دی چې په هغه د سره قرض شته نو خو غریب دی، نو ته وله ورکړه دومره روپۍ چې را د کم از کم چې کم دی مالدارۍ ته قریب شي. نو کم از کم مالداري په دې وخت کې چې کم دی پاکستانو روپو نه غالبا 1,80,000 خواوشا جوړېږي. نو ته چې یو کورنۍ ته زکات ورکړې نو څونه؟ 1 لاک ورکړه، 1.5 لاک ورکړه، 1,60,000 ورکړه. دومره زکات ورکړه چې د هغې پې کار شروع شي، دونه پورې ورکوی شي. اوس د 1,80,000 نه په بره ورکې 2 لاکه ورکې یو کور ته ټیک دي، خو مکروه دي، غوره کار نه دی. وجه دا ده چې دا سړی غریب و، تا مالداره کړو، ډایرکټ د غریبۍ نه مالدارۍ ته واخلو. بیا د هغې فقها نور وجوهات ذکر کوي. نو صرف مکروه دي، نور ورکوی شي. دا اله چې مثال یو کس دی په کور کې. اوس که داسې وي چې په دې کور کې کسان زیات دي، 15 کسان په دې کور کې اوسېږي، نو دونه مال به وله ورکې چې د غونډو باندې تقسیم شي او دا یو مالدارۍ ته ونه رسېږي. نو چې ته یو له ورکې به تورې مثال په دې وخت کې پاکستاني روپۍ 1,60,000 پورې ورکوی شي. نو چې 15 کسه دي نو اوس دا یو په شپېتو کې ضرب کړه، نو چې څونه ترې نه جوړ شي دونه دې کور ته ورکوی شي، دونه دې کور ته ورکوی شي. دا دې لپاره چې دې پې کار روان شي. د دې نه زیاتې ورکول بیا صرف مکروه دی. دا هغه صورت کې چې په دې خلکو قرض نه وي. که په دوی قرض و د ده نه زیات هم ورکولی شي. دا کورنۍ ده چې په دې کې 15 کسان اوسېږي، خو په دې خلکو 15 لکه روپۍ قرض هم دی، نو ته وله 10 لکه هم ورکوی شي. 15 لکه خو په قرضو کې لاړې، او دا 15 لکه چې موږ تقسیم کو په دې 15 باندې نو یو لاک یې رسي، 1 لاک سړی نه مالداره کېږي. نو 10 لاک هم ورکولی شي، 12 لاک هم ورکولی شي، چې 15 خو ته په قرضو کې لاړې. دا طریقې د زکات زیات نه زیات او کم نه کم دا مقدار دی. په دې مینځ کې چې بیا څونه ورکې نو دا زموږ د احنافو تحقیق دی. امام مالک رحمه الله او احمد ابن حنبل رحمه الله هغوی وایي چې یو سړي ته زکات ورکې نو دونه ورکوی شي چې د 1 کال خرچه برداشت شي. 1 کال خرچه. اوس یو سړی چې په کال کې څونه چې کم دی خوراک کوي شي، نو چې ته زکات ورکې لږه ورکوی شي، خو دونه پورې ورکوی شي چې د 1 کال هغه ځان ته سټاک واچوي. او که دا کورنۍ غټی مثال 15 کسان دي، 10 کسان دي، نو دا 10 کسان په کال کې دی څونه خرچه ده، دومره پورې ورکوی شي. او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې ته زکات ورکې یو کول دونه ورکړه چې د سوله باقي عمر دی که نه چې د غونډ عمر یې باقي شي. اوس باقي عمر به د هر انسان وي. په طورې مثال یو سړی دی چې کوم دی د هغه 30 کاله عمر دی، غریب دی، ته غواړې چې دله زکات ورکوم، نو اوسط عمر د دې امت 62 سال حسابوي دی، 62 2 کاله. نو چې دی د 13 کالو دی نو ته حساب کا. اوس دا لازمي نه ده، خو ته حساب کا چې 32 سال عمر یې پاتې دی. دا سړی غریب دی، ته غواړې چې زکات ورکوم، 32 ساله پورې دی څونه خوراک کوی شي، اقونه غوټه ورکوی شي.
دونه ورکوي شي. دا زمونږ د فقهاو تحقیقات دي. موږ د 15 روپۍ ورکړو. 15 روپۍ څه شي ته وایي؟ یا چې کوم دی چېرته زیات نه زیات چې کوم دی 100 روپۍ ورکړو. 1500 یاره مولي صاحب دا 1000 روپۍ زکات کېږي. نو مولي صاحب په 1000 روپۍ زکات داسې 10 پیسې دي. 1000 روپۍ څه شی کېږي؟ ته ورکې که عالم دی او که بل ته ورکې دی کور ته وګوره چې دا کور څه خوري، څونه خرچې کېږي. نو په نورو زه هغه خو کیسې اوږدې دي خو ډېرې ډېرې وایي. د احنافو مسلک خو دا دی چې کم از کم د ورځې خرچه به وله ورکې، چې شپه ورځ به د دې کور کار کې وشي هر غریب ته چې ته ورکې. والغارمین کم چې قرضدار دی هغه له ورکه. وفي سبيل الله او د الله په لار کې دلته چې وکورلی شي نو والغارمین سره فا نشتی. وفي سبيل الله کې دا فا بیا ذکر کړه. صاحب د کشاف جارالله زمخشري وایي دا فا چې پکې دوباره راغله که قرآن عجیبه کلام دی، دې کې یو ټکی بې ځای نه وي. دا فا چې پکې دوباره راغله وایي دا اهمیت ته اشاره ده چې دا ټکی ګوره ډېر اهم دی. فی سبیل الله هغه سړی چې د الله په لار کې. اوس فی سبیل الله دی څوک؟ نو څه حضرات فرمایي دې نه مراد غازیان. غازی غزا ته روان دی دله مال ورکړه چې دی غزا وکړي. او څوک دا فرمایي هغه سړی چې دی حج عمرې ته روان دی دله ورکړه. هغه وخت کې عموما دا دوه فی سبیل الله. هر چې اول دی غازی دی نو غازی ته ته ورکوی شي. بیا د نورو فقهاو تحقیق دا دی، هغوی دا فرمایي چې کوم سړی غزا ته ځي که دی غریب دی او که دی مالداره دی ورکوله زکات. مه کوه چې دی کور ته هم خرچه واچي او ځان له به پې اسباب او وسایل والي او لاړ به شي غزا ته. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي نه، د فی سبیل الله نه هغه سړی مراد دی چې دی خو غریب نه دی، خپل ژوند برابر دی، خو لیکن چې دی غزا ته روان شو خامخا به خپل ځان له اصلحې الي، ځان له بسیس الي. اوس غریب کېږي چې که د دونه څیز ورڅه غوټه نشته چې کور ته یې هم واچي او خپل ځان هم پې سنبل کړي او روان شي. غریب شو نو چې غریب شو دله ورکړه. او چې کوم سړی دومره وسې کېږي چې دی غزا ته روان دی او د کور خرچه هم اچولی شي، د خپل ځان اصلحې هم اخیستی شي، دا سړی مالداره دی. نو فی سبیل الله نه هغه سړی چې په خپل کور کې خو ښه دی، ګار یې ښه دی، غریب نه دی دونه، خو چې اوس او دویم مطلب د دې چې کوم حج ته روان دی. دا حدیث کې راغلی یو سړي خپل څاروي ومنه فی سبیل الله نه منلی، چې دا چاله ورکم؟ وایي دا ورکه چې کوم سړی حج ته روان دی ورکه چې په دې باندې سورلي وکړي. نو دا دوه عام فی سبیل الله او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې. په دې وخت کې فی سبیل الله کې یو دریم جماعت د طالبانو هم دی. طالبان چې راغلي مدرسو جماعتونو کې پراته نو څه دي؟ خو فی سبیل الله دي. نو غازیان هم دي، طالبان هم دي. یو سړی حج ته روان دی او هغه سره خرچه کټ شوې ده، دی پکې هم دی. نو الله فرمایي فی سبیل الله. دا حضرات چې کوم د الله په لار کې دي دوی له ورکوي. وانما الصدقات بشک زکاتون للفقراء دا دي د پاره د غریبانو والمساکین د پاره د مسکینانو والعاملین علیها غچ په دې باندې عامل وی دارا غونډي والمؤلفه قلوبهم اغچ مختکړې شوی دا غیړونه وفي الرقاب او په آزادولو د غلامانو کې والغارمین او په قرضدارو کې وفي سبیل الله او د الله په لار کې. الله ترضا شي زموږ ویل رضا د فروغ دې په خپل دربار قبول صحت او عافیت نصیب کړي، ژوند زندگی په خپل کتاب خسته. صلی الله تعالی علی خیر خلق.